بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی نو منګه اسباب من صرف شروع کړو چې اسباب من صرف نهر عدل وصف تانیث معرفه او جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان. نو پرون سبق کې منګه د درې وان وضاحت د منصرف غیر منصرف تعریف اسباب من صرف د منصرف غیر منصرف حکم دا مونږ ویلو. دا غینه بعد بیا منګه د عدل په اړه خبر وکړه. د عدل لغوي معنی سلور معنی چې دا سلی په اعتبار کوم بدلیږي را بدلیږي هغه مونږ وی. د عدل تعریف وی، د عدل اقسام وی، د عدل اوزان وی او عدل تحقیقی او عدل تقدیری کې څه فرق دی. نو ټول خبره اترې وشولې. بیا دا وصف منګه اصطلاحي معنی لغوي معنی او وصف چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو د غیر لپاره کم وصف ضروری دی. وصف اصلي، وصف عارضي په اړه کې خبرې وشوي. وصف د عالمیت سره نشي جمع کېږي او عدل د وزن فعل سره نشي جمع کېږي. بری کوم خبر وکړه. بیا درې منګه مؤنث وی، د مؤنث قسمونه مؤنث سماعي قياسي. بیا د مؤنث څلور قسمونه منګه جوړ کړل. تانیث بتا، تانیث باندې مقصوره زائده، تانیث باندې ممدوده زائده، تانیث معنوي. د غیر منصرف لپاره سبب کم یو جوړیږي کم شرط ولا هغه ویل شو. نن سبق کې څلورم نمبر دی معرفه. منګوی عدل وصف تانیث معرفه عجمه جمع. نو معرفه ته منګ وړینو وس دل کې تاسو ما ته وګورئ. دل کې د معرفه نه مراد هغه معرفه نه ده کوم چې د نکری په مقابله کې ده. لکه موږ وایو اسم په دوه قسمه ده، یو معرفه او بل نکره. ندینه مراد هغه معرفه نه ده. ولی ځکه هغه معرفه دا په ذات باندې دلالت کوي. په څه باندې دلالت کوي؟ په ذات باندې دلالت کوي. په ذات باندې دلالت کوي، یعنی په یو معین څیز باندې دلالت کوي. او په عدل په دغه کې چې په غیر منصرف د اسباب چې کوم دي په دې کې چې څومره هم دا صفات غیر منصرف د اسباب دي نو دا ټول په مصدر په معنی باندې دلالت کوي، په وصف باندې دلالت کوي، یعنی په مصدری معنی باندې دلالت کوي. موږ عدل یو کلمه عدل کړي دغه شاید موږ وصف دغه مصدر دی، تانیث دا مصدر دی. پوه شئ؟ نو دغه شاید د معرفین مراد تعریف دی. تعریف چې یو کلمه دا معرفه وي او هغه معرفه نو کوم چې د نکری په مقابله کې نه. پوه شئ به معنی؟ ها دیمه خبره ده چې معرفي او قسمونه دي. د معرفي څو قسمونه دي؟ او کم دي. مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، علم، معرفه بالف لام، معرفه بالف لام، معرفه باضافت او معرب بالنداء. دا و قسمونه وګڼه. ها نو بدی کې دا غیر منصرف د پاره چې معرفه سبب جوړیږي نو هغه صرف او صرف عالمیت ده. د غیر منصرف د پاره چې سبب جوړیږي نه سره عالمیت ده. دا نور د معرفي نور اقسام د غیر منصرف د پاره سبب نشو جوړی دي. ولی ځکه چې ما ویل تاسو ته چې معرفي څو قسمونه دي؟ او قسمونه دي. د معرفي څو قسمونه دي؟ او نو بدی کې دا بعض شي دي، یعنی بدی کې دا مضمرات او اسماء اشارات او پدې کې اسماء موصولات دا دریوانه خدا مبني دي. دا دریوانه سری مبني دي. دا سری امني او منصرف غیر منصرف چې دا څه شری دا معرب دی. غیر منصرف سره لکه مو ویلو اسم معرب په فقط اسمه یو منصرف او غیر منصرف کنه. نو دا مبني دي او غیر منصرف معرب دی. نو معرب او مبني خو د یو بل ضدین دي، لہذا دا غیر منصرف لپاره څه نشي جوړېدای. دا درې د دین علاوه دو کم نور دي، معرفه با اضافت او معرفه با الف لام. نو تاسو به ان شاء الله ورستو چې کله دا اسباب ختم شي کنه نو تاسو وایي چې بغیر منصرف باندې کسره او تنوین نه راځي، لیکن کله د غیر منصرف باندې الف لام رالو یا بغیر منصرف اضافت شو نو بدی کې وا بیا د منصرف د غیر منصرف او کوم معنی ګرځي په دې باندې بیا کسره راتلی شي. نو دا د وجې دی معرفه په اضافت او معرفه په الف لام دا د غیر منصرف لپاره سبب ځکه نشي جوړېدای چې کله دا چې د دې په ذریعه سره د اضافت په ذریعه سره د الف لام په ذریعه سره غیر منصرف منصرف ګرځي. د دې په ذریعه سره غیر منصرف څه ګرځي؟ منصرف ګرځي. او یو بل دی معرفه بنیدا. نو دا معرفه بنیدا چې دا کنه نو د ندا منادا دا هم په اکثر صورتونو کې مبني وي
اکثر صورتونه داسي مبني نو لهدا دا هم د غیر منصرف د پاسه نشي جوړیدل نو صرف یو پاتې شو عالم چې دا عالمیت د غیر منصرف د پاسه سره سبب دی وز دل کې د معرفه څوک نه وي لکه خلک چې لکه بریګه اسباب د منصرف موجود دي نو یو پکې عالمیت ته او یو پکې بل دی نو دل کې د عالمیت وي او معرفه څوک نه وي چې لکه یو پکې معرفه ده پوه شوي نو دل کې د غیر منصرف د سبب اصل کې عالمیت ده سره خو معرفه ولې ذکر کړی دا معرفه ذکر کړی دا کنه چې دا غیر منصرف دا څومره اسباب دي نو دا د یو بل فرع دي لکه عدل چې دا معدول عنه فرع ده وصف چې دا یو ذات د ذات فرع ده دغه شان دي د دریم نمبر تانیث دا مذکر فرع ده نو دغه شان دي د معرفه چې دا د نکری فرع ده نو ځکه دا د تقابل سره ذکر کړ تقابلا ذکر کړی دی نور الته د غیر منصرف لپاره سبب صرف عالمیت ده معرفه چې د غیر منصرف لپاره سو جوړیږي نو څه مراد ده عالمیت نو دا وای معرفه خو مراد سره عالم دی عالم پوه شو په معنی او بل خبره خو پرون سبق کوم تاسو کړی و چې دا عالمیت دغه سره نشي جمع کړي د وصف سره نشي جمع کړي وجه سره وصف چې دا په غیر ذات مبهم باندې دلالت کوي او عالم چې دا په مال معین باندې دلالت کوي دا کار خو به مخه و اما المعرفه هر چې معرفه ده فشرطها فلا تعتبروا پس فلا يعتبروا اعتبار نکول کیږي فيعتبروا اعتبار نکول کیږي فی منع الصرف منها فغیر منصرف د سبب جوړېدو د بعض منصرف د لپاره منها داګینا الا العالمیه مگر سو عالمیه یعنی د معرفي هو قسمونه دي او بدی کې صرف د غیر منصرف د لپاره سبب جوړیږي دا صرف څه جوړیږي عالمیه جوړیږي الګه پوه شو به باندې بیا وای وتجتمع مع غیر الوصف او دا جمع کیږي خو د وصف نه علاوه د نور سره یعنی د اسباب منصرف یو کلمه چې غیر منصرف ګرځي نو دې لپاره دوه سببونه پکار دي کنه نو بدی کې دا یو سبب دا عدل او بل سبب چې توصف نه چکیږي هندسي نه چکیږي چې کلمه غیر منصرف وي او بدی کې اسباب منصرف د دوه سببونه راغلي یو وصف وي او بل سوي عالم وي د څه نه چکیږي ولې وجه تاسو الله ځکه وصف په څه دلالت کوي دا د مبهم باندې او عالم دا په څه دلالت کوي ټیک شو نه بل بری پس پنځم نمبر دی عجمه په لغت کې په معنی د ګونګې کېدل ګونګ کېدل ګونګ خو به نه کنه ګونګې عجمی څه کوي چې د اظهار ما فی الضمیر په عربی کې په واضح نشي کولای یعنی د پزله کې چې کوم خبرې دي هغه د واضح نشي بیانول په عربی کې د دې وجنه عربیان هغه د غیر عربي خلکو ته عجم وي څورته وي عجم نو عجمه دي ته ویل کېږي چې یو کلمه دا د عربین علاوه بل جبی والا وذکړي د عربین علاوه بل جبی والا مطلب یو اسم دی هغه په غیر عربي خلکو ذکر لري او بیا دی عربی ته راوړېدل لري نو دي ته عجمه وي څورته وي عجمه پوه شئ چې غیر عربي لفظ دی او هغه په عربی کې استعمال شوی دی په عربی کې استعمال شوی لکه ډېر څه ټکي دي لکه قرآن مجید کې سجیل چې کنه ترمیم بعجاره من سجیل دا سجیل بازل سنگیګل سو بازل کې سنگیګل دا نور ډېر څه ټکي دي په سجیل کته یې سجیل له سجیل دا ډېر څه ټکي دي په قرآن مجید کې او دا چې په نور دا چې نه دا عجمه ده وس عجمه چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي ما ته وګورئ عجمه چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دې لپاره یو شرط دی عالمیت څوره شرط دی عالمیت دا عالمیت د دې لپاره شرط دی عجمه چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي یو شرط ولا سره چې دا بسوي عالمیت عالم یعنی دا به چانوم وي او دا شرط ولا ولې دی ځکه ولا دا شرط دی کنه چې ما تاسو ته وي دا لفظ په اصل کې عجمی وي یعنی عربیانو وځ کړي نه وي چې عربیان نه وځ کړي او عربیان استعمالي نو بدی کې ثقل وبګي یعنی یو ټکی زمونږ د جبې دی کنه نو موږ د هغې ویل اسان دي خو چې یو ټکی د بلې جبې دی او موږ وایو نو موږ ته به ګراني کنه نو عربیان چې کله غیر عربي ټکی استعمالي نو هغه پای کې ثقل وي کله چې پای کې ثقل وي نو هغه بدلی یعنی د ثقل ختمولو د پاره چې بری کې د درونواله د ثقل به ختم شي نه به دغه لفظ کې بدلواله راولي
د غلط سکه بدلایي نو چې کله دا علم وګرځیدو کنه نو علم حتی الامکان د تغیر او تبدل نه محفوظ وي یعنی دا بدلیږي نو لکه نوم نه بدلیږي را بدلیږي پوهیږئ نو دی ودینه د عجمه لپاره دا شرط چې دا بسوي عالم بوي هرګه پوه شو به باندې ها عجمه لپاره شرط سره چې دا بسوي عالم بوي یعنی دا چا بنوم وي دا شرط ولا ولې دی دا شرط ولا ځکه دی چې عجمه دا غیر عربي لفظ دی غیر عربي لفظ دی او عربيانو استعمال کړی دی نو چې عربي لفظ غیر عربي خلق وای دا غیر عربي خلق غیر عربي ټکی وای نو بای کې درنواله نو هغه درنواله ختمولو د پاره د درنوالی خدمولو د لپاره بدی کې تبدیلی کوي سبا کوي نو لدی لپاره موږ شرط څنګه وګرځو د عالم چې دا عالم نو په عالم کې تبدیلی نه کیږي پوه شو به باندې وز دغه اسم دا عام دی که حقیقتا اسم وی او که حکمن اسم وی حقیقتا اسم مطلب دا دی چې لفظ غیر عربي لفظ کې هم دا اسم استعمال دو او بیا چې کله دغه تر راوړو د عربی ته نو هغه اسم استعمالو لکه ابراهیم اسماعیل الکه څومره پیغمبرانو نمونه دي کنه څومره پیغمبرانو د وو پیغمبرانو نه علاوه صالح علیه السلام شعیب علیه السلام او وره صبر ماته لکو کړي محمد صلی الله علیه وسلم دا درې نمونه دي کنه دا عربي ټکی دي دا عربي دي دا منصرف استعماليږي د دې نه علاوه هود نوح شیث او لوط دا په دې طریقه باندې لیکل غواړي دا و نمونه دي دا و نمونه غیر منصرف دا منصرف دي دا سری منصرف دي او د دې علاوه چې څومره نمونه دي کنه د پیغمبرانو نمونه دي د صحابه کرامو نمونه دا دغوي غیر منصرفي غیر منصرف ولي وي د دې دوه سببونه د وجنه د عجمه د وجنه او د سره وجنه د عالم د وجنه د عجمه د وجنه او د سره وجنه لګون ګوره جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اسماعیل ابراهیم اسحاق دا ټول چې دا ټول د سری غیر منصرف دي او بری کې به غیر منصرف کم سببونه وي عالمیت او څه عجمه په دې باندې پوه شئ تاسو او دا درې نمونه عربي دي او پیغمبرانو نمونه علاوه ټول منصرف دي یا درې نمونه د عربي دي صالح علیه السلام شعیب علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم او هود نوح شیث لوط دا څلور چې دي علیهم الصلوات والسلام دا غیر عربي ټکی دي عجمي ټکی دي نو یو چې د غیر منصرف د لپاره عجمه جوړیږي یو شرط ولا سره عالمیت دویم شرط د تاثیر د دې لپاره دار چې دا به زائد علی الثلاثه وي د درې حرفونو بسوي زیات وي کله درې حرفونو زیاتو لکه ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب نو دا بسوي وي او کا زائد علی الثلاثه نو زائد علی الثلاثه نو هغه خبره را پرون چې متحرک الاوسط پوي سببي لکه شطرا سو شطرا او کچرتا د متحرک الاوسط نو متحرک الاوسط نو او ساکن الاوسط نو بیا به منصرف ویلېږي لکه نو هود شیث لوط دا چې دا بس ویلېږي منصرف ویلېږي پوه شو به باندې ها یلګه به پوه شو بس دا سبق ته نو بګځ نشته دا پوره نه وګوره ورته و اما العجمه عجمه خود عجمه تعریف نه لري کړه تاسو مال اول ویلو چې دې تعریفونه نه کوي دا صرف شرطونه ذکر کوي ځکه چې دی وایي چې دا به تقابلانه لکانی پروس کال ویلي دي نو دا دوله به ورزي هم دا معلوم دي اما عجمه څه دی کل لغه خالفت العرب هاي لاندې بل شي کې لیکل هر هغه لغت ته ویل حقيقي چې هغه د عربونه مخالفي لکه روم یونان او فارس وغیرہ نو موږ وې عجمه په لغت کې په معنا د ګونګېدو سره راځي او په اصطلاح کې عجمه ویلېږي چې یو لفظ غیر عربي لفظ په عربي کې استعمال شوی غیر او هغه د غیر عربي ذکر وي فشرطها نو شرط د دې لپاره یعنی عجمه چې د غیر منصرف د لپاره سبب جوړیږي د دې لپاره شرط دا دی ان تكون علما فی العجمه چې دا به عالم وي په عجمه کې عالم بوي الګه پوه شو به معنی عالم بوي وس دا ما ته خبر پنی مګ زمانہ پات شو چې دا به عالم وي عالم بیا حام دی که حقیقتا وي که حکمن وي ماول کو حقیقتا معنا دا چې یو لفظ په غیر عربي جبه کې هم دا استعمال شوی وي هم اسم په ځای باندې استعمال شوی او په عربی ته چې کله راوړل نو هم د عالم په معنی باندې استعمالېږي او یا به حکمن وي حکمن دا معنی چې یو ټکی یو لفظ دسی وي یو اسم دسی وي چې بغیر عربي جبه کې بغیر عربي غیر جبه چې غیر عربي جبه کې دا خو د اسم د عالم د لپاره استعمالېږي خو وروستو چې نه په عربی ته چې کله راوړل نو بیا دا د عالم ګرځیدلې لکه قالون
قارون نو رانه د لام د لام قالون قالون په غیر عربي لفظ کې غیر عربي لفظ دی او دا هر جید او کرس استوي لیکن چې کله دا معرب شو معرب معنا عربو ته راوړېدو معرب معنا سره عربو ته راوړېدو نو دا یو مشهور قانون ورګرځېدو چې قانون د قرات په امامانو کې یو امام دی نو دا علم دی حکمن چې ال دغه په غیر عربي کې دا دغه نه استعمالېدو عالم نه استعمالو په عربي کې عالم استعمالېږي نه ان تكون علما في العجماء شرط والله جلاب عالم په عجمه ذم شرط ده وزائده على ثلاثه احرف او دابا زائد على ثلاثه يعني بدري حرفونه باندې بسوي كابراهيم او ثلاثيا كثلاثي نبي ولا شدار متحرك الاوسط به متحرك الاوسط كشطر شطر دا یو قلعين نوم دي خادم بیا وی چې فلجام منصرف وی لجام چې کنه لجام دا باسه کې لگام دا وی لگام خو پیژنې کنه دا اس واګه نو ګوره دا لگام دی دا اردو پښتو ټکره خدا چې کله عربی ته وړي نو په عربی کو خو غاف نه استعماليږي ناور د جیم استعمالي نو لجام شو کنه نو وس ګوره دا لگام چې دا په د غیر منصرف د لپاره سبب دا ضروری دی چې وټکه به عجمی نو عالم به کنه نو په لجام کې عالمیت نشته عالم دی چې په یو خاص معین سړی باندې با شخص باندې دلالت کوي او په دې کې چونګې دا نشته نو دا به منصرفي سببي او نوح و یو منصرف ته نوح منصرف ولې دی ځکه چې عربي ټکی دی پوه شئ دا دغه نه راوړېدل دی څور دی د عجم نه راوړېدل خو متحرک الاوسط نه ثلاثي او متحرک الاوسط نه پوه شئ نو موږ وایو نوح هود لوط شیس دا چې دا ولې منصرف دي دا ځکه منصرف دي چې دا درې حرفیز دي او بدري حرفونو د لپاره شرط دی چې متحرک الاوسط وي چونکې دا څلور نمونه د پیغمبرانو په دې کې دا دغه نشته دی متحرک الاوسط نه دي لهدا دا څلور نمونه دا منصرف دي او دا درې خو عربي دي چې ځکه منصرف دي نه فلجام منصرف لجام چې دا منصرف لگام منصرف دی لگام ورته په پښتو کې ټکره منصرف ولې لعدم العالميه دغه عالمیت پکې نشته ده ونوح منصرف او نوح منصرف دی ولې لسکون الاوسط چې ما درمیاني حرف سره ساکن دي پوه شو به معنی ولې کوي وسه د اسباب من صرف کې سلورم نمبر هغه معرفه ده دل کې د معرفین مراد هغه معرفه نه کوم چې د نکری په مقابله کې وي بلکې مراد لینا د کلمې معرفه کېدل دي تعریف پکې کېدل دي تعریف پکې کېدل معرفت د غیر منصرف د لپاره سبب جوړیږي د دې لپاره شرط عالمیت ته چې دا به عالم وي برابر خبره ده ک عالم حقیقتا وي او حکما وي عالم حقیقتا دا معنا چې یو لفظ یو اسم په غیر عربي لفظ کې بغیر عربي جبه کې هم عالم استعمالي او عربی د راوړېدون وروسته هم عالم استعمالي لکه ابراهیم او حقیقتا عالم مطلب دا دی چې یو لفظ بغیر عربي لفظ غیر عربي جبه کې معرب د عالم نه استعماليږي او چې کله عربی ته راوړېدو نو بیا دا عالم استعماليږي لکه قالون بغیر عربي لفظ کې دا د غیر عربي لفظ دی او هر جید او کرس استعمالوي او چې کله عربی ته راوړېدو نو مشهور قاری نوم ګرځیدل دی د معرفي په وو اقسامو کې صرف عالم د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي دا نور نه جوړیږي ځکه چې د معرفي په وو اقسامو کې مضمرات اسماء اشارات اسماء موصولات دا مبني دي او غیر منصرف معرب ده او معرب او مبني دی یو بل ضد دي معرفه به اضافت او معرفه به الف لام دا د غیر منصرف لپاره سبب ځکه نشي جوړېدل چې د الف لام او د اضافت په ذریعه سره غیر منصرف ګرځي او معرفه بندا هم په معرب باللام کې داخله ده او یا دا چې معرفه بندا هم په با صورتونو کې مبني ده معرفه د عالم سره نشي جمع کېده معرفه د معرفین مراد صرف عالمیت ته د معرفین مراد صرف عالمیت ته عالم د وصف سره نشي جمع کېده د دې وجه دا ده چې عالم په ذات معین دلالت کوي او وصف په ذات مبهم دلالت کوي عجمه باسباب من صرف کې پنځم نمبر عجمه ده عجمه په لغت کې په معنی د ګونګي کېدل او په اصطلاح کې یو اسم چې غیر عربي خلقو وضع کړی وي
او په عربی کې استعمال شوی غیر عربي خلکو وذ کړی او په عربو کې استعمال شوی عجمه چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو شرط عالمیت ده عجمه چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو یو شرط ولا عالمیت ده یو شرط ولا سره عالمیت ده دا شرط څه کوي چې غیر عربي لفظ عربيانو باندې ویل داغي ثقيل وي د ثقل ختمولو لپاره غي تغیر او تبدل کوي په کلمه کې نو چې کله دا عالم وګرځیدو نو عالم چونکه حتی الامکان د تغیر نه محفوظ وي د تبدیلی نه محفوظ وي د دې وجنه د دې لپاره شرط عالمیت ده دویم شرط تاثیر داغي لپاره ده یعنی یوازې په عالم سره کلمه غیر منصرف نه ګرځي بلکې شرط تاثیر ولدار چې دا بل درو حرفونو نه سیواوي لکه ابراهيم او کدري حرفونو والوانو متحرك الاوسط به لکه شطر او که یو کلمه غیر دغه غیر عربي لفظ وو او دري حرفي وو وساکن الاوسط وو نو بیا باغه منصرف ویل کیږي لکه لجام دا منصرف ده ځکه چې په دې کې صرف یو سبب د عالم عجمه او عالمیت په کې نشته نو دا ځکه منصرف ده او نوح دا هم منصرف ویل کیږي ځکه په نوح کې صرف عالمیت موجود ده خو عجمه په کې نه موجوده ځکه د عجمه په کې موجوده خو د عجمي هغه شرط په کې نه موجود چې عجمه په هغه مسله سبب حاله ګرځي چې کله دا درې حرفي وي او متحرک الاوسط وي ادا چونګه متحرک الاوسط نه لہذا دا نوح په منصرف استعمالي کې غیر منصرف باندې استعمالي کې یاد وشي زي د یاد د لیکلو سبق د یادولو سبق چې کوم سبق اورما اسب سلور منټه سبق ته دا نور خو د سلور منټونو تفصیل دی ښا